أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندع من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. موږ بحث شروع کړی وو د شرک په دعا چې دعاوې به سړی د الله څخه غواړي په حاجاتو په مشکلاتو کې چې आवाज کوي نو صرف یو الله ته به مدد وایي یا الله مدد به وایي د الله ما سوا بل ذات لره یا مدد ویل په دا عقیده باندې چې دا مالک د نفع او د ضرر دی اور د زما خیر او شر چې کوم دی هغه مالک دی یا هغه کی څه ما ته فائدہ را رسوي سي یا ما ته نقصان را رسوي سي کزه دا आवाज نه وکم دلره نو ما فوق الاسباب موږ ویلو چې دعا غوښتل حاجت غوښتل د غیر الله څخه دا شرک دی او ما فوق الاسباب استعانت د الله څخه غوښتل د عین عبادت دی. نو هغه موږ مختلف بحثونه ویلو چې دا د انبیاء کرامو خاصه وره عادت ولو چې هغه په وخت د مشکلاتو کې د الله څخه مدد غوښتي او امر په دعا باندې قران کریم کړو وواره. نو نن چې کوم دی هغه نفي د دعا ان غیر الله موږ وایو چې د الله ما سوا د بل چا څخه به حاجتونه نه غواړي بل چاته برآمدت څه نه وایي دا ناره بنوي په وخت د مشکلاتو کې چې یا رسول الله مدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی مدد یا جبرئیل یا میکائیل دا اوازونه په دې نیت باندې چې دا زما مدد کوي او ما ته خیر رسي یا که زه आवाज نه ولګوم ما ته شر رسي نو دا شرک دی. په دې باندې موږ مختلف عنوانات وایو چې قران کریم دغه اوازونه او دا چیغې په دا طریقه باندې منع کړي دي. اول دا د څوک چې د الله ما سي او په دا عقیده باندې بل چاته आवाज کوي چې هر څوک یې که نبی وي که ولی وي که فرشته وي که جن وي دا ارتداد دی. که مسلمان دا رقم کلمه وویله په دا باندې سړی مرتد کیږي دا سړی د اسلام وځي. نو که تاسو وګورئ سوره انعام 1 نمبر آیت قل أندع من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا. قل ورتوه أندع من دون الله آیا موږ راونغو من دون الله ما سوا د الله أندع موږ دعای وغواړو आवाज وکړو ینه ورته مدد سو وایو من دون الله ما سوا د الله ما هغه چاله لا ينفعنا چې فائدہ نه رسي ولا يضرنا او نقصان رسي موږ لره ورته وګور چې کوم چاته ته आवाज کوي الله ما سوا هر څوک دی دا داسې ذات دی چې تاسو نه نقصان رسوي سي نه فائدہ رسوي سي دستا دا ناره وهل دا هیڅ فائدہ نه کوي دا ناره مو وها یا الله مدد وای دا نور نارو څخه ځان وساته ونرد على عقابنا او بیا به موږ مرتدان سو موږ بواړو على عقابنا په خپل پوند باندې ګوره کچیر زدا ناره وومه د الله ما سوا بل چاته आवाज وکم نو په دې باندې با نرد على عقابنا موږ به واپس په خپل پوند باندې منه مرتد بسلو بعد اذ هدانا الله رسد داغنه چې الله موږ ته هدایت کړی دی الله چې موږ ته هدایت وکي اوس دغه بعد بیا ز بیا د ناره ومه د یا الله مدد ما سوا بل ناره کومه یا رسول الله یا شیخ عبدالقادر جیلانی دا رقم ناری چې کوم راغلي دي د سیفیانو بریلویان چې کوم ناره وي یا شیعاګان چې کوم ناره وي دا چې دی په دې باندې سړی مرتد کیږي د اسلام اوځي د ناره به باید سړی نو وي. قرآن دې ته ارتداد ویل دی ونرد على عقابنا. دوم عنوان دا دی چې دا کفر دی چې د الله ما سوا څوک دا ناره وي د الله ما سوا بل چا لره یا رسول الله مدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی ویني یا دا نور پیران تک چې کوم دی هغه بخي دي زموږ نمونه نو ساختلې دا مشهور دی یا علی مدد وای په دا عقیده باندې چې دا اوري او ماته نقصان یا فائدہ رسوي سي
دا چې کوم دی هغه بیا چې جوړیږي دا کفر جوړیږي. تاسو ګورئ سوره رعد وګورئ 14 نمبر آیت چې دغه د الله ما سوا بل چاته आवाज کول دا کفر دی. وما دعاء الكافرين الا في ضلال، او نه د دعا د کافرانو، دعا د کافرانو، کافرم دعا غواړي خو دې غواړي د چا څخه غواړي؟ د الله ما سوا هر معبود ته چې دی आवाज کی دا دعا ده، دغه چې دی ویا لات یا عزا یا منات، هغه خدا بوتان ته ناری ولې د دې دعا دغه ولا الله یو ما دعا الکافرین، نه د دعا د کافرانو. ګوره دغه کسړی چې د الله ما سوا بل چاته आवाज کی دې ته دعا د کافر وایي. دا د مسلمان आवाज نه ده د یا رسول الله مدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی مدد یا پیرانی پیر مدد. دا ناری چې دا د کافرانو ناری دي، دا د مشرکانو ناری دي، دا د مسلمانانو ناری نه دي. او نن دلته زموږ په معاشره کې دا سیفیان او بریلیان هغه دغه شعارونه ورکوي، دا په موټرانو لیکي، دا پر دیوالو لیکي، دا پر کورو لیکي. وینې نو دا د چی دعوت ورکوي؟ قرآن وایي وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، دا دعا د کافرانو نه ده مګر په ګمراهۍ کې ده، دا د حق څخه ډېر لیرې ده، د حق څخه لیرېوالی دی. او ته وایه چې دی هغه دا نارې لیکه او دا په موټران لیکه، دا وایه هر وخت وایه، دا شعارن جایز ده، دا استعانتن جایز ده، دا پلانتن ناجایز ده، دا چیزی دا خبر دا ناجایز دی. او بل عنوان شا یو آیت لدا وګوري سوره مومنون وګوري او 14 نمبر آیت ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن هراسوک يدعو من دون الله چې आवाज کی دعاوي کی، ویني دعاوي غواړي مع الله د الله سره الهن آخر د بل معبود، ویني څوک چې رانګي د الله سره بل معبود لرا او داسې معبود لا برهان له دا غبانی د رب برهان وي په دې معبود باندې. قرآن ذکر کړی نه دی دلیل، نه حدیث کې څه دلیل شته، نه فقهاو ذکر کړی دی. ځکه داسې معبود د الله سره چې هغه د مالک د نفع او د ضرر دا په یو کتاب کې نشته. نو لا برهان له څه دلیل نه دی لرا. فإنما حسابه عند ربي، بشکه حساب د دبا د دې خبرې به عند ربي پنيز د رب د دوی. معنی دا حساب کې شته دغه معبودان ولې راننګول د الله ما سوا غیر الله ته دي چغې ولې کولې، زما سره دي بل چا لره आवाज ولې کوي؟ ولې مانو څه کوي دا کار؟ الهن ور مع الله الهن آخر. الله ته आवाज کوي چې ډېر مشکل براله مشرکانو باندې چې غټ مشکل به الله ته आवाज کوي، او چې کښنی مشکل به بیا به دغه الله تعوزا او منات دې ته کوي. اوس بیا زموږ مشرکان څه وایي؟ هغوی الله دته اختیارات ورکړي دي، دا یې کرامتن او معجزتن یې کوي، وایي پلانې د پلانې دا خبرې کوي. انه لا يفلح الكافرون. ورته وګوره دا د الله سره بل چاته आवाज کول قرآن کریم آخر مهر پر لګي. انه لا يفلح الكافرون، یقینا الله نه کامیاب کوي کافرانو لرا. الله ما سره بل چاته आवाज کول دا سبب د کفر دی، په دا سړی کافر کیږي. اول عنوان دا دی چې دا شرک دی، دا د الله ما سره دا معلومه خبر ده. بل چاته आवाज کول، بل ذات راننګول په وخت د مشکل کې او ما فوق الاسباب دا عقیده ساتل چې دا مالک د نفع او د ضرر دی، دا شرک دی. دا لکه تاسو وګورئ سوره جن وګوره، نو سوره فاتحه وګوره 14 نمبر آیت إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ورتوګره إن تدعوهم کچیر تاسو आवाजونو کې د الله ما سوا د معبودان لرا، د چې کوم معبود لري چې هر څوک دی، لا يسمعوا دعاءكم اول خو دا معبودان چې کوم دي لا يسمعوا دعاءكم دا تاسو आवाज نه اوري، تاسو دعا نه اوري، دا ته چې راننګي دا ناره کوي ورته شفلانه را مدد سا. لا يسمعوا دعاءكم الله دا مړی دی، ویني نو مړی د لیر سچی راوري. او بل بت دی، بت په غوږ کې چې می خټک ولا غناوي. نو لا يسمعوا دعاءكم دا आवाजونه نه اوري د لیر څخه تاسو. ولو سمعوا کبیا بالفرض واوري هم
مستجابوا لكم بیا د استی قبلونه نس کولای استی د دعاو قبلونه د فوسده نه پټه د تیر ننګوا اوس نو څو چې قیامت رالی و یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې یکفرون بشرککم ورته ګوره په ورځ د قیامت به دا معبودان انکار کوي په شرک تاسو باندې چې دا تاسو شرک کړی دي دا شرک ما کله در شوی دا ګوره اکثره چې کوم دا نیکان بندگان تیر سوي دي او اوس خلک راننګي هغه خدا امر نو کړی چې تاسو ما راننګوي او په حاجت کې ما سمدت غواړي نه نبی علیہ السلام دا تعلیم ورکړی نه یو نبی ورکړی دی نه صحابه دا تعلیم ورکړی هم دا ترغیب خپل دغه ته نه در کړی متبعین ته تاسو په وخت مشکل کې ماته आवाज کوي نو چې اوس خلک کې دا د خپل جهالت دی دا د خپل شرک دی نو ځکه په ورځ د قیامت به د معبودین د دې د شرک انکار کې چې تاسو د غلط کارونه ولي کول دا مشکل درته وایي و یوم القیامت باندې به دا معبودان یکفرون بشرککم دا به انکار کوي تاسو په شرک باندې چې تاسو دا شرک کوي شرک چې دی دا ډیره غټه ګناه ده شرک کفر یو شی دی سره ځکه قرآن مخته کافرین و ما دعاء الکافرین دلته یکفرون بشرککم ورته ویل نو دا اوازو څخه ځان ساتي سورې جن وګوره 25 نمبر آیت قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا ورته انما بشک ادعو ربي زبا आवाज کوم چې غبا کوم خپل رب لرا ولا اشرك به احدا دا आवाज بزما چې صرف یا الله مدد وي ولا اشرك به احدا او زبنا شریکوم د الله سره په دې आवाज کې په عبادت کې احدن اچا لرا یو څوک په الله سره په आवाज کې په आवाज کول کې او په عبادت کول کې یو څوک هم نشي کوم دا چې دا د توحید وایي او څلورم عنوان دا دی چې دا ظلم دی څوک چې الله ما سوا بل چاته आवाजونه ورکي یا رسول الله مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی موټران باندې لیکي په خپل باندې جاری خلق ترغیب ورکي دا غټ ظالم دی دا او نن چې خلک د اسلام په نامه باندې دیوبند په نامه باندې خلک گمراه کوي او په غټ غټ جلسو کې لګیایي چې فلاني دا ویلي دي فلاني دا لیکلي دي هغه خدا رقم نه و چې ما فوق الاسباب نارې وهلې دیوبند په کتابو کې چې کوم راغلي خدا ما مطلب نه دی چې ما فوق الاسباب ته نبی اسلام ته نارې کوي هغه اوري او ستا مدد کوي یا رسول الله راغلی هغه خو به تلوزن به ویلي شا یا د تصوف په کتابو کې چې کوم راغلي دي محبتن پروا نه لري لیکن دا چې تر اولریږي بقاعده دې څخه عام خلکو دا ترغیب ورکوي چې حاجی امداد الله ماجر مکی لیکلي دي نو تیم وایس نو کم مقام چې د حاجی امداد الله مهاجر مکی ولود عام عوام هغه مقام دی هغه علم کړي هغه تصوف کړي دي نو هغه ته خو اجازه کېدای سي نو تاسو په کم دلیل باندې تو خو د استماع فوق الاسباب مدد ناری ورته وي تو خو د دې بیا شپازاب سي نه جوړ سي بیا आवाजونه ورته کوي چاله را مدد څه دا شیش کې دغه د استدلالات د دیوبند کتابو څخه غلط کول دا د بریلیانو د سیفیانو د گمراهی ده ځکه قران کریم څلورم عنوان چې ذکر کړی دا ظلم دی تو ګوره سوره یونس 106 نمبر آیت ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك आवाज مکو من دون الله ما سوا د الله هغه چاله لا ينفعك چا فائدہ نه سره سوی ولا يضرك نقصان نه سره سوی تعالی را ورته ګوره ته چې چاته आवाज کوي هر څوک چې دی دا مالک د نفع او د ضرر نه دی فإن فعلت کچری بیا هم تر ولار صدا کار دی وکي فإنك اذا من الظالمين یقینا ته په دې وخت د ظالمانو سه وګوره کته بیا هم دا ناری وهلې په وخت مشکل کې د الله ما سه بل چا در مدد سو ویلې یقینا ته ډیر لوی ظالمې دا کسان چې کوم دي دا چې دا ترغیبونه ورکي او خلکو ته دا ناری وهي او دا په فلاني کتاب کې لیکل فلاني کتاب کې لیکل دا اول خدا غو دا مراد دی نه چې دا خلکو ته ترغیب ورکي دا خلک گمراهي تر بوله پنځم عنوان چې دا ضلال بعید دی دا ضلال بعید معنا ډېر لري گمراهي ده سوره حج وګوره 12 نمبر آیت يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه
راننګي دی من دون الله ما سوا د الله هغه چا لره چې نقصان نسي رسوي ولا ينفعه فایده نسي رسوي ذلك هو الضلال البعید دغه رابلل د دې اوازونه کول د دې غیر الله لره دا ضلال بعید دی ورته ګوره دا ډېر لیر ضلال ده او ګمراهي ده ګمراهي او څه لږ ګمراهي او بېخي لیر ګمراهي ده قرآن چې باید ورته وویل دا بېخي دا د کوم د جهنم هغه کند لره به ځي چې بیا پته نه ولګېږي دا دونه سخت ګمراهي ده او سوره احقاف وګوره 5 نمبر آیت ومن هر څوک اضلوا نه دا سوال دی ومن اضلوا ممن يدعو څوک دی ډېر لوی ګمراه ممن تر هغه چا ګوره الله وایي څوک دی پوښتنه کوي چې تاسو خپله سوچ وکړئ څوک دی لوی ګمراه ممن تر هغه چا يدعو من دون الله چې اواز کوي د الله ما سوا بل چا لره هغه څوک چې لا یستجیب له چې هغه قبلونه نشي کوی د لره الى یوم القیامت تر ورځې تر قیامت معنی کته دا غیر الله لره تر قیامت اوازونه کوي داسته اواز نشي قبلولی وهم عن دعائهم غافلون او دی در بللو د دې څخه غافل دي دا چې کومې دعاوې دي ورته کوي یعنې دا دعاوې څه معنی دی چې رابلي دی چې وایه را مدد سه